السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم عبدالجلال او تاسو ګورئ A to Z الکترونکس یوټیوب چینل. دوستانو نن می تاسو لپاره یو ډیره خوندور ویډیو راوړله چې تاسو لانسن جنریټر کې مسئلہ په کومې طریقې سره معلوموئ چې دې کې څه مسله ده، ولې سټارټینګ نه کوي. نو د دې پوره مسله اوس موږ ګورو چې دې کې څه مسله ده. نو راځئ زموږ سره دا ویډیو پوره وګورئ، انشاءالله مکمل مرض به راوباسو چې دې کې څه مسله ده که نه. فرسټ آف آل به تاسو د کیک ووهئ. نو اوس بالکل زموږ څه کیک چې کوم دی هغه بالکل پرې دی. نو ګورو چې یار زموږ څه هیډ کې وال مات دی یا چې کوم پسټن راډ دی هغه مات شوی دی. نو ګورو پهله د دې ځینې به وګورئ. ګورئ نو زموږ څه دا بالکل اوار تاویږي. نو دا داسې نه وي پکار. دا چې کله وي نو دا بالکل لږ سخی که نه، کم پسټن چې بره ورسي سر ته لږ د چخه خوري سخي. دا زموږ اوس مکمل چې کوم د دې د کریں شاپ دی دا بالکل فری شوی دی. نو دا اوس موږ پوره کولاو چې څه مسله ده. راځئ موږ سره دا ویډیو پوره وګورئ، انشاءالله اوس پرې ټوله پته ولګي. دا بورډ به ترې کولاو کوئ په صحیح طریقې سره، چې دا هم کولاو کړو. نو ټینکۍ به ترې هم کولاو کوئ. دلته چې کوم د پیټرولو فیف دی دا به هم ترې وباسئ. زموږ څه چې کوم مسله راغلې دا بالکل په انجن کې راغله ښه برابر. نو اوس ګورو چې هیډ کې مسله ده. نو کولاو انجن ته راکوزو. دا ویرینګ به ښه په طریقه وباسي. دې کې خپل کلیپونه وي، تاسې مه کوئ چې یار چې کټر پسې راولئ او کټ یې کړئ. دا بالکل هر یو لوپ خپل کلیپ باندې ښه په اسانۍ سره وځي او بیا بېرته په ورلګېدو کې هم ډېر زیات سهولتي بیا صحیح ورلګي. د بیټرۍ دا کور به هم ترې کولاو کوئ. دا بیا تاسو د انجن چې کوم لاندې ګوټکي نو هغه به ټولې برابر کولاو کوئ. د دې نه چې کوم د بورډ کنیکشن راغلی دا AC ده دا به کولاو کوئ. دا زموږ څه کولاو شو ګوره. دلته چې کوم کنیکشن دی دا به هم کولاو کوئ. دا هر یو خپل تیمبل دی او ګوچه ده، لکه څه کټ پکې نشته. نو احتیاط کوئ چې تارونه کټ کوئ مو، نو بیا بېرته په ورلګېدو کې بالکل ډېر اسان وي. نو لاندې چې کوم ګوټکي دي دا به کابلي دي دا به کولاو کوئ څلور واړه. دا انجن به ښه په اسانه طریقې څنګه راووتو. دا اوس موږ ګورو چې څه مسله ده. نو پوره پته ولګي. دا کابلي هم کولاو کوئ، سلینګ سر ده او بیا ډینمو ده هم کولاو کوئ. سلینګ سر هم ترې کولاو شو. بیا به دا ډاکنه په څټکي باندې ښه په طریقه ووهئ، ځکه چې دا ډېره کمزوري ځکه ماتېدو کې ډېر اسان وي. چې دا هم کولاو کړو بیا به د ډیلمو وباسئ. د دې ځای نه به بیا تاسو ارمیچر کولاو کوئ. چې ارمیچر هم کولاو کړو دا اکثر بیا داسې نه وي، په سیډ باندې یو ټک ورکئ نو ډېر په اسانه سره بیا دا ارمیچر راکولاوي. د هغې نه بعد به لاړ شئ بیا میان پیس ته. میان پیس چې کوم دي کالي دا هم ټولې کولاو کوئ. زما چې څومره لکه دغه اکسپیرینس دی نو ګوره چې راډ دی دا مات شو کېږي که نه. ګوره دا موږ اوس کولاو کړو. اوس الله خیر کړي نه بالکل راډ یې مکمل مات کړی دی. دا پوټي به تاسو وینئ مکمل ټوټې کړی دی. دا دی مکمل مات شوی دی.
بیا به دا د کیم ګرارې مړه درې کوي چې وګورو چې څنګه چې کوم زموږ څه بلاک دی چا خو به یې والی نه وي اکثر د دې سم بلاک کوم وي هغه راډ مات شي نو هغې د وجې نه بلاک هم پرې کېږي. انشاءالله تاسو ته موږ په پارټ 2 کې د دې د فټ کولو پوره طریقه درښو چې دا څنګه فټ کېږي او په کومه طریقه باندې فټ کېږي. نو دا بالکل دی چې کوم د پسټن راډ مات کړی اوس دا موږ راوباسو او بس انشاءالله نور به کې څه نشته. دا کوم سلنډر چې دی هغسې ټام کریک دی هغې له بیا چې کومه طریقې سره هم بیا دا کوو دا اوس مکمل مات دی. انشاءالله دې مکمل د فټ کولو طریقه چې دا بس تاسو ته ښیم او دې پارټ 2 کې ځکه چې بیا ویډیو زموږ سره ډېره زیاته اوږده کېږي. انشاءالله که زموږ ویډیو خوښ وي زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. الله په امان.